نن به مونږه په اسم تبذیل او اسم فاعل کې فرق بیانو چې په اسم تبذیل او اسم فاعل کې څه فرق دی. د ټولو نه اول فرق څه دی؟ هغه دا دی اول فرق چې اسم فاعل په معنی فاعلیت باندې دلالت کوي، صرف معنی فاعلیت باندې، معنی فاعلیت. ٹھیک شو؟ او اسم تبذیل چې کوم دی دا د معنی فاعلیت په زیادت باندې دلالت کوي، معنی فاعلیت په زیادت باندې. ٹھیک شو؟ مختصر ذلیکم اسم فاعل صرف په معنی فاعلیت باندې دلالت کوي او اسم تبذیل چې کوم دی د معنی فاعلیت په زیادت باندې دلالت کوي. دا یو فرق. دویم فرق په دې کې څه دی؟ دویم فرق په دې کې دا دی چې اسم تبذیل با دا په درو طریقو سره استعمالیږي، یا به په الف لام سره استعمالیږي، یا به په من سره وي، یا به په اضافت سره وي. دا درې طریقې دي: الف لام، نمبر 2 من، او نمبر 3 اضافت. دا درې طریقې دي، خو اسم فاعل لپاره دا شرط نشته. اسم تبذیل به خامخا یا په الف لام سره استعمالیږي، یا به په من سره وي، یا به په اضافت سره وي، خو اسم فاعل لپاره دا شرط نشته. دویم فرق دا. د دې مثالونه څه دي؟ زه تاسو د دې مثال در کوم. لکه د الف لام مثال څه دی؟ هغه دا دی جاء زید الافضل. دا د الف لام مثال شو. د من مثال څه دی؟ هغه دا دی زید افضل من عمر. د اضافت مثال بسوي. د اضافت مثال دا دی زید افضل القوم. دا د اضافت مثال شو. نو د اسم تبذیل دا بیا اضافت سره استعمال وي، یا په من سره وي، یا په لام سره وي. د دې درو کې خامخا په یو سره د دې استعمال وي، خو اسم فاعل لپاره دا شرط نشته دی. دا دوه فرقونه په دې دوانو کې موجود دي.